محترم یو دا خلکو دا د الله کتاب باندې خپل زندگی خسته کړله الله ورته ټول کائنات به مسخر کړله هغوی په کائناتو باندې حکومت کوو بیا دا دنیا ورته مغلوبه و بیا یو مونږ تاسو یو مونږ د الله د کتاب سره تعلق کمزوری شو مونږ د الله د کتاب سره تعلق ختم شو نن زمونږ سره تعلق پاتې دی بس دومره حده پورې چې مونږ مسلمانان یو نور تر اوسه پورې د مسلمان سمجھ کې دا نه راځي چې دې قرآن ته وخت ورکول غواړي دا قرآن زده کول غواړي په دې قرآن ځان پوهول غواړي دا قرآن په خپل ځان باندې په خپل معاشره باندې په خپل عدالتونو باندې په خپل بازار باندې په خپل ژوند او زندګۍ باندې د نافذ کول غواړي تر اوسه پورې مسلمان ذهني طور دې ته نه دی تیار دې وجه نه محترمو چې کله دا تعلق کمزوری شو هغې نه بس په موږ او تاسو باندې مغلوبیت مظلومیت مو نن من حیث القوم تاسو ګورئ مسلمان کمزوری دی مشکلاتو شکار دی وجه د الله د دین او قرآن سره تعلق کمزوري کېدل دي موږ ته خلک وایي د مغرب نه متاثره دانشوران او مفکرین و یره د مسلمان د مظلومیت او د کمزورۍ وجه دا ده چې موږ سره ټکنالوژي نشته دا محترم وجه غلطه ده یو د مسلمان ذهن دی یو د کافر ذهن دی یہ تیرو ورځو کې ما ته یو ویډیو چا راولېږل دی انګریزانو جوړ کړی یو ملګري ما ته وی د قیامت علامات چې کوم دي په دې حوالې سره یهود لګیا دي تیاری کوي مثلا غټو علاماتو کې یو دا ده چې دجال به راځي دابة الارض به راځي هغوی لګیا دي دې وخت کې د ټکنالوژي ایجاد کوي چې موږ به د دابة الارض مقابله څنګه کوو موږ به د دجال ملګرتیا څنګه کوو اوس د هغه خلکو په ذهن کې مادیات ناست دي هغوی ته دا پته نشته دی جاپان تاسو کتلی چې د یو زلزله ورباندې 18 سکنډه تېره شوې وه د هغوی د 400 کالو هغه ټول عرصې په ځمکه رانیستلي د کافر نظر په دې باندې وي محترمو د مسلمان د کمزورۍ او د ذلت وجه هغه صرف دغه نه ده چې مسلمان ټکنالوژي نه ده حاصل کړي ورنه تاسو وګورئ صحابه کرامو سره ټکنالوژي نه وه قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو لکه نن سبا چې روس او امریکا دي د وخت دغه سوپر پاورونه الله د صحابه کرامو خبو ته راوستي وو لکه تاریخ د صحابه وګوره د وخت دغه مغروره کافران دغه بدماشان کافران دغه جابران کافران قسم دې زما او ستا مشرانو صحابه کرامو ته ټیکس او جزیه ورکړې نن چې زمونږ تعلق کمزوری شو په مونږ باندې غالب شو مونږ کمزوري شو او دغه فلسفه قرآن راخولی ده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون مسلمانانو عزت د الله په دین کې ده په قرآن کې ده عزت په مادیاتو کې نشته ده عزت په اسبابو کې نشته ده الله فرمایي د منافقانو په ذهن کې دا فلسفه نه راځي او 1400 کاله مخکې الله مونږ او تاسو د ضمانت راکړی دی الله د قرآن نن هم ګواه دی ورباندې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو په دنیا باندې غالب یې تاسو په دنیا باندې حکمرانی کوي تاسو په دنیا باندې د فتح زندگی تیروي لیکن شرط دا دی ان کنتم مؤمنین د قرآن سره هم تعلق خستوي په دین سره هم تعلق خستوي دغه قرآن هم په ځان باندې حاکم کړی دغه قرآن لاندې به تاسو زندگی تیروي که کله خبره دغه سوا بیا د رب ضمانت دغه دا دی د قرآن ګواهي دا ده تاسو به په پوره دنیا باندې حکمرانی کوي غالب به په دنیا